حدیث شریف مفهوم دی چا تپوس وکړو چې دا ګونګټ الله څه دپاره پیدا کړی دی دې تخلیق ولې دی غالبا حضرت موسی علیه السلام الله فرمایي دا انسان ته تعلیم ورکولو دپاره دی ټوله ورځ لګیا وي نو سپیاکو نه غشویانو نه گند راغونډ کړي او غټه یوه نوړه جوړه کړي غټ یو ګیند جوړ کړي ټوله ورځ پې تېره کړي ماښام یې چې غار خولې ته راوړي نو غار د دومره جوړ کړی چې دی پې دننه کېږي بس هغه بهر ته پاته شي او دی بیا دننه کې لاړ شي نو انسانه ته هم په دې دنیا کې داسې عمل کوه چې قبر ته در سره وویسې دا نه چې صرف بنګلې دې جوړې کړې او بس بیا خالی لاړې امام حسن بصری سے فرمایي زه د روم په سفر باندې وم سفر دوران مې د ورېښمو نه یوه بهترینه جوړه شوې خیمه وکتله وایي واجبه نظاره مې وکتله فوجیان ولاړ دي خیمې مخې ته سلامي یې وکړله او سلامي نه بعد یې څه وویل بیا لاړ بیا عالمان راغه عالمان هغه خیمې مخې ته ودرېدل څه یې وویل هغه هم لاړل بیا مې وکتل چې اطبا ډاکټران راغه هغو هم دې خیمې خواته سلامي وکړه او سلامي نه بعد یې څه وویل هغه هم لاړل ما دې کسانو نه تپوس وکړو چې دا څه ماجره دی څه معامله نو ما ته یې وې ای امام حسن بصري دې خیمې کې دننه د بادشاه زوی قبر دی قبر دی اول فوجیان راغه سلامي ورته وکړه سلامي نه بعد وایي ای بادشاه زوی که چېرته مرګ نه پاته کېدل و موږ به جنګېدلي وو ځانونه به مو قربان کړي وو خو ته به مو ژوندی پرېښودی وې خو مرګ نه پاته کېدل نشته را روان کال پورې زموږ سلام قبول کړه بیا عالمان راغو هغوی هم دا وې که چېرته ای د باچا زوی په علم باندې دنیا کې پاته کېدل وی نو موږ به دلایلو انبار لګولی او ته به مو پاته کړی وی خو پاته کېدل نشته را روان کال پورې زموږ سلام قبول کړه وی بیا هغې نه بعد اطبا ډاکټران راغه د هغې زمانې غټ ډاکټران راغه وی سلامي وکړه سلامي نه بعد وایي وی ای د باچا زویه که چېرته مرګ نه پاته کېدل وی مونږ به دې تا علاج کړی خو علاج په ذریعې هم مرګ نه پاته کېدل نشته را روان کال پورې زموږ سلام قبول کړه امام حسن بصري صاحب دا مرګ دومره زړه ته دننه شو چې دې واقعې نه بعد امام حسن بصري صاحب په ټول عمر کې چا په خندا ونه لیدو په ټول عمر کې دونه خندا په خولې مونږ وایو خو یاد وساتئ الله فرمایي ثم یحییکم دې عالم برزخ ژوند نه بعده مرګ نه بعد به زه تاسو بیا راپورته کوم ثم الینا ترجعون بیا به تاسو مونږ طرف ته راځئ ما خواته به راځئ نو ایمان دې دی تو وایه چې تاسو تیاری کړې اوس که معمولي یو داسې شانتې یو غرض وشو که نه بیا به مونږ ټول منډه کو تیاري مو دومره کړې ده دومره سخت یاري غور نه کو چې یاره زه به څه کوم ما به څه جوړېږي نن چې مال دولت نه وي سره څوک دې پېژني نه څوک دې سلام هم نه علیک کوي په ورځ د محشر به څه حال وي ها به څه کیفیت وي زمونږ څه خلک په دې کې پراته دي چې زه خو مسلمان یم زه خو مونځ اودس کوم نه بس زه به مرمه کلمې سره به مرمه او زما خاتمه به په ایمان وي